د 800 تقریبا مفسرینو احوال لیکلی دي نو پای کې د عبد الله مبارک په ترجمه کې شایع کړی دی چاغه ابن علیته او خط لیکو چاغه وزیر مال وګرځي ورته وی یا جاهل العلم له بادیا تصاد بها اموال المساکین وعلم لباس کو او بدی باندې د مسکینانو مالونه راټولې دلدل الدنیا ولزینتها بحیلت تذهب بالدین د دنیا او د زینت د پاره دار خوخړه او دین دی وتا پر خود فصرت بها مجنونا بعدما كنت دوان للمجانين فصرت بها مجنونا بعدما كنت دوان للمجانين تلیوانه شوی پدی دنیا باندې پس داغینا چه تلیوانو دوائیوی تاکو با لیوانو لعلاجونا کول تاکو با چه چان لار روکا شو خیده با دی لار خیده تا نخپلا روکا شو فصرتا بها مجنونا بعدما کنتا دوان للمجانین تلیوانه شوی پدی پس داغینا چه تلیوانو دوائیوی اینا روایاتو کفی ما مزا عن ابن عون و ابن سیرین ستاغ روایت سشو چتا دا ابن عون و ابن سیرین نقل کولا چه دین ذریعہ دا معاش و دنیا مگردوی اینا روایاتو کفی سردها فی ترک ابواب صلاتین ستاغ روایت سشو چتا با نقل کولا حاجد بادشاہانو دروازو کی پر خدا ان قلتا اکرہتو فضا باطلون ظل حمار العلم فی الدین اگتو ما باند زور شده ان قلتا اکرہتو فضا باطلون کتو ما باند زور شده پزور ازو وزیر گردو ما ان قلت اکرهت فضا باطلون ظل حمار العلم فی الدین نو دا علم خروی او خطکی انخطی کتوائی پا زوری پا زیر کرے ما ظل حمار العلم فی الدین نو دا علم خر خطکی انخطا تو دا علم خروی او خطکی انخطی خطی و تولی کو قد يفتح المرء حانوتا لمجره وقد فتحت لك الحانوت بالدين بلدا کی وئی ہر چا ځان له دکان جوړ کړي دے او تا د دین دکان جوړ کړي دے قد يفتح المرء حانوتا لمجره وقد فتحت لك الحانوت بالدين تا د دین دکان جوړ کړي کله چې ابن علیت خطو رسیدو نو علماء تاریخ ذکر گئی چه خط اولست بکا و استعفا پا جواش او استعفاء ورکڑا وینکو موزارت او بادشاہ تیولی کر واللہ لقد نسانی اخی قسم پا خدای ما تا زمارو دیر خوا نصیحت کرے چه دا علم خروی او خطو کی انخطی وی جڑل او استعفاء ورکا وی وزارت نکو مدمان وزارت پاتے دی او وزارت پری خود اولائک الذین سروا الضلالۃ بالہدی دا کسان دی چه غرق گمراہی پا بدلہ دا ہدایت کی فما ربحت تجارتهم فائدہ ورنکڑا دیلات دی سودا گیرائے وما کانو محتدین اور ندی دی سملار مندن کی ندی پا سملار باندے روان دی سملار دی خطا شوی دا صفتونا حکمون دا منافقانو بیان کر چکل دا دری ڈالی ذکر کرے مومنان کافران منافقان
دا غي صفتونه او دا غي حکمونه اوس مومنانو ته خو ځان په خپله معلومو د انسان علم به ځان حضوري دی اصولي نه دی خو دا دوه ډلې دا غي وضاحت کو قانون دا دی چې انسانان درې قسمه یو ذکی انسانی دویم خيار انسانی درمیانا او دریم قمقلی ذکی انسان چی هغه ته اشاره وکړه بس هغه پوه شي په اشاره پوهېږي والعاقل تکفیه الاشاره عقلمند له اشاره کافی ده چې عقلمند وي هوښیار وي هته ورته اشاره قدر وکړي نو هغه پوه شي دویم هوښیار وي نو هغه ته به لږ وضاحت کې لږ وضاحت به وکړي نښه به ذکر کړي صفات به ذکر کړي وضاحت به ورته وکړي نو هغه پوهېږي او دریم کمقلی هغه بغیر د مثال نه پوهېږي هغه ته به مثال وایي څلورم بیا پاگلی هغه په مثال هم نه پوهېږي استاد شاگرد ورته وي استاد کمقلو په سترګو ړوندو استاد شاگرد ورته وي استاد ستا له کیر پوښ کړمه کیر چې دا ریجو کې پای واچوي پاکۍ کې نو هغه استاد ورته وایي کیر وې څه ته وایي نو هغه ورته وایي چې تک سپینې وی هلکه سپین څنګه یي هغه سپینه تور نه پېژنده ړوندو وی چې د بګلي په شان دي دا د اوبو کې دا مرغۍ چې سپینه ګرځي وی د بګلي په شان دي ډینګ په شان وی هلکه ډینګ څنګه یي یا ړوندو خو ډینګ نه لیدلی بګلې نه لیدلی وی ډینګ څنګه یي نو شاګرد ورته داسې کوي چې داسې داسې وي او داسې ګرځي استاد یې ښه څنګه لاسې به داسې و نه دا به مې مرای کې ونښلي اوس ړوند څه پېژانده دی بیا په مثال هم نه پوهېږي بعضې په اشاره پوه شي بعضې په اشاره نه یې نو هغه ته به بیا صراحت سره وایي منګه هلکانو سکول کې وو زمونږ یو استاد و وی یاره زمونږ بوستي هغه راوړل غواړي نو سکول د هلکان طالبان دی د استاد خدمت ته خوشحالېږي مونږ وی چې راوړو که نه لاړو مونږه د کته دا کډي کلي استاد و بوس راوړل بوسه پنډونه راوړل د هغه یو خوړی هم پکې و چې بوسه راوړل واچول کمره کې او راکړل نو استاد چای پخ کړی وه چای ته مونږه کېناستو چار چاپېره استاد را سره کېناسته چای ته ناست یو ټوله هغه د هغه خپلو کمقل غوندې مونږ سره کلاس فیلو هغه ډېر کمقل و نو هغه په جوتو خپو ناست و نو مونږ چای ته ناست یو هغه په جوتو خپو ناست دی دغه خاختک سورې و خاختک سورې و نو چې چای استاد راړه چای چوړه استاد نه چې ویې کته نو خو ولیده مونږ خو ځان ناغرده کړی پټ پټ خاندو نو هغه استاد ورته وایي فلانیه دا ګوته داسې کي نو هغه وګوري اوس هغه ځان ته ګوري نه چې ما ته دا اشاره ولې کوي نو د فلانیه دی بیا د یو خوا بل خوا وګوري او دغه نه کوي نو په اشاره نه پوهېده نو هغه ورته وایي دغه بچی ده دغه دې ښکاري که نو جوړ هغه ډېر زیات ملامته شه مونږ ډېر خاندله هغه استاد خاندله مونږه خاندله هغه پورې یو نیمې هغه په اشاره قرآن کریم ولې اشارې وکړې درته
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس ته په اشاره نه پوهیږي منعم علیهم مغضوب علیهم ظالم کې فرق نه کوي ته ټول ماته یو شی دي نو بیا درته نه خېلې انعمت علیهم غدي چې دغه دغه صفات دي مغضوب علیهم دغه دي چې دغه صفات او ګونه دي ظالین غدي چې دغه صفات او دغه نخې دي هاي درته وخیل بیا هم ته نه پوهېږي نو بیا درته مثالونه ښیي په مثال سره درته وضاحت کوي څه عجیبه کتاب دی د خدای خو چې څوک پرې پوهېږي ربط یې څنګه دی خو چې د پنځپیر ترجمه دې کړي چې څنګه یو بل سره تړي مضمون نو مثالونه درته ښیي مثلهم كمثل الذي استوقد نارا اوس مثالونه شروع کړل غرض د مثال تشبيه الخفي بالجلي والغائب بالشاهد تشبيه د پرد د ښکار سره د غائب د حاضر سره مثال مقصود تشبیه د غائب د حاضر سره چې ستا دماغ ورته نه رسي مثال سره درته وضاحت وکړي فائدہ د مثال چې د مثال فائدہ صحیح نو هغه قرآن ذکر کوي سوره ابراهیم 25 آیات وګورئ سوره ابراهیم آیت نمبر 25 ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ بیانی اللہ مثالون خلقتا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ دیو یہ رتبہ کدا مثالون سلوائی مثال نموان بلد متدغی سے ترجمہ ہوگا نو تو آئے پا دے سپوئے گی خدای مثالون ہوئی قرآن کی مثالون ہوئی مثال دے پار دے وضاحتی عرب وی الممثل بلا مثالین کل فرس بلا لجامن والناقد بلا زمام چو خبرو کیو پاگی مثالو نوائیو دا سدے لگا اوخی او داغی محار نیو او دا سدے لگا اسی او داغی زین نیو مثال چوئے وضاحتو شید خبرے نمانا دا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ دا مثالنا بیان کی منگا دلالا خلقتا مثالنے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ بیانی اللہ مثالنا خلقتا لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ خام خاچ دئی پندو نصیحت واخلی دیلا اللہ مثالنا ویو چه دینا پندو نصیحت واخلی دارنگی سورہ عنکبوت 3 اختمایاتو گو رہی اخیری سورہ عنکبوت 3 اختمایاتو 43 دا شلمی سپاری اخیری آیاتو ندی وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ دا مثالنا بیان کی منگا دلالا خلقتا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ دا مثالنا بیان کی منگا دلالا خلقتا بیان کر وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ نبوئی پدی باندے مگر عالمان
وما يعقلها الا العالمون نبوی په دې باندې مگر عالمان. نو خلکو ټولو ته مثالونه دي، پوهه صرف علما دا نور به څه کوي؟ تقلید به کوي، بله چاره یې نشته. وما يعقلها الا العالمون نبوی په دې باندې مگر عالمان، دا نور به بیا پوهه کوي. دارنګه 20 آیات د سوره حشر وګورئ. سورہ حشر 28 سپارہ آیت نمبر 21. سورہ حشر 28 سپارہ آیت نمبر 21 یا 20. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. دا مثالنا بیان کی منگا دلو خلقو تا لعلهم يتفكرون خامغا چگئی سوچو کی مثالونه دیل دی. لعلهم يتفکرون خامغا چگئی سوچو کی. قرآن کی تقریباً سالو مثالونه پیش کئی. یو سڑے یو درس کوئی خدا مثالونه پکی موائی دا واقعات پکی موائی پاگلوا قرآن کی واقعات مثالونه دی. مثالونه اللہ ہوئی وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ نبوئی پدی باندے مگر عالمان. نوس مثالونه پیش کئی. اول مثال دو کفارو دو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مثال دا سدے لگا زنگل کے سکسان ناس دی او تور تیار دا او غیت لار نه معلومه چې دې زنګل نه په کومه لاره باندې موږ وځو او بهر بشو. په دې کې یو سړی راغی او هغه اور بل که رڼا یې بله کړه. نو دایله په کارو چې هغه ته ویلیو تپوس یې ته کړی و چې موږ ته لاره وښیه. د ځنګل نه د وتو او هغه ته ویلیو چې موږ لا لیدکي او شونټای راکړه چې ځان ته رڼا وکړو. غرونو خلک ورته څوک ورته شونټای وایي، څوک ورته لیدکي وایي. او تاسو خو به اکثر پیژنئ. زه چې کوهستان کې طالب شوم د ګوجراوالي نه د قاضي شمس الدین رحمت الله علیه نه ما کتابونه وی صدر مدرس د دیوبند پاتې شوی. نو بیا بل کال زه پټن ته لاړم. پټن کوهستان کې د بشام نه بره یو ځای دی. هلته ډېر ګران ژوندو. موږ به په اوړي کې بره د غر سر ته ختو. یو ورځ مزلو موږ چې په لومړي ځل تلو زما استادان الله دې مولانا عبدالحلیم صاحب له صحت ورکړي. زما استاد دی ما ته منطق ویلی دی. تر قاضي پورې سبقونه ته ما ویلي دي. سلم قاضي مبزي هدایت الحکمت او دا غیر ما تقریرونه هم لیکلي. بس هم ما څخه د هدایت الحکمت تقریر شته. د قاضي تقریر دی غټ، د مبزي دی د سلم غټ تقریر ما لیکلی دی. پای ما خطبه هم لیکلې ده چې زه منطق دی له نه وم چې دا مقصود ګڼم. تا دی له وم چې زه پرې د قرآن او سنت خدمت وکړم. نو موږ شپه پټن کې وکړه
سهار چې موږ ډاکټر ته خطو د غر سرو نو استادانو ځان سره اګای نیم بوخته کړې وې هغې راغستې وې د خوراک څیزونه یې راغستي وو بادرنګ یې راغستي وو چې په لاره که دی وږی کېږي یا طالبان وږي کېږي نو خورو به ملګري هم راسره وو نو موږ روان وو منځ کې جرند راځي اوس جرندو پورې روډ هم وایي جوړ شوی خو زه نه یم تللی نو جرندو لا چې ورسېدو ښه وږي شوي وو نو هغوی کوټې د پاسه موږ کېناستو هغه کسانو زموږ استادان پېژندله علاقې وه نو هغوی زر زر د کوره ساګ راوړه د جوارو ډوډۍ ساګ څه وکړو هغوی شکولي وو هغوی یشولي په اوبو کې نور څه ورته نه وچولي نه غوړي نه مثالي نه بل څه یو دوره ګټې راړه د مالګې نو په خانه کې ساګ راړه او هغه ګټ راونیوه نو ډزه ډزه په خانه کې پې هغه ساګ ټاکو ماله خو چل نه راته استادانو کوله ملګرو چې کوم هغه ځای دتو نو هغې پکې مالګه هم پرېښوده هغه ساګ هم لږ دوریا را دوریا شو نو موږ هغه د جوارو ډوډۍ وه ساګو څه به خولې ته کړه لاندې به یې دوره ځوړندو وګه ټول واښه وو هغه موږ وکړو ما چې زه تلمه نو شیخ القرآن ته دې ځای د ما استاد ووایي چې جي هغه ځای ډېر سخت دی او د تکلیف ځای دی دی به پکې وخت تېر نه کړی شي دی خو د سهولتونو عادت دی نو شیخ القرآن ورته خپل واقعات شروع کړل وی عبدالحلیمه زه یې په دیر کې نظربند وم نوابي دیر نظربند کړی وم او چې زه آزاد شوم نو د دیر نه پیدل را روان شوم نو د دیر نه پیدل په فلاني طرف باندې رالم هلته توتان ونې وې نو ما توتان وخوړله او د هلته نه ما ځان شمشي خان ته راورسو شپه مې شمشي خان ته راړه شمشي خان کې مې شپه وکړه او د هلته نه پیدل را روان شوم فلاني ځای ته رالم او د فلاني ځای نه او زه پېښور ته راورسېدم پیدل او د پېښور نه بیا زه لړم کوهاټ ته ګودای باندې ته هلته زما استاد او زه هغه سره تېره شوم دا ټوله لار ما پیدل والې وه او داسې و داسې و د خپل واقعات یې ورته وې زه پوه شوم چې دا دته نه وایي اورې ما ته واسې دې مخاطب کړی دی ما ته اورې چې زه پلار دې کلکو نو ته به دومره بې خونده چې ته به راتښتې نو ما پړه کې وې ما مړ به شم راتښتم به نه نو زه هغه واښه موږ وخوړله بیا روان شو ماسخوتن مونځونه شوي چې موږ ډاکټرا ته ورسېدو په ډاکټرا کې نه کمره وه نه د اوسېدو ځای و جوماتو مسې هسې سفر غونې وو او بیا موږ ځان له په خپله باندې ګټې راغونډې کړې ځان له مې یو کوټګۍ غونې جوړه کړه نو په هغې کې زه به وم یو به راسره بل طالب و نه دروازه باندې دغه و نو په هغې کې یو ورځ ما کتاب کو د شپې 12 بجې وې او ملګري راته وایي دې خواشه دې خواشه چې مې وکتل په دیوال یو لړم و یو دوره و او د پاسه پې دا بچي ناست و نو هغه ته ما وې مړه وې نه ورېږه زه یې ډبي کې بند وم نو هغه لړم موږ ډبي کې بند و چې لکه را خلاصه کړه ډبي نه یو ټک ویسته ما دا خو ډېر خطرناک دی نو جوړ هغه مړ کړه د بچي خواره شو په کمره کې نو ما بستره واغسته لاړم هلته یو نختر و د هغې د لاندې څملاستم ما زه لږ خوب به وکړمه کتاب پاتې شو داسې ځای و او تکلیف راځي وي کله شملو سره ډوډۍ خوړلې او کله وچه خوړلې خو ما شیخ ته حل نه ویلې نه مې کور کې ویلي چې ګینې تکلیف دی ځکه ما مور به مې خفه شي او 3.5 کاله ما هلته تېر کړي وو چې راتلو کله د ډاکټرانه د ما وی ډاکټرا کې خوراکه وه خوشهضمه خوشمزه وه مرای کې مې نښتې سوکړکان د سیل مې طالبانو ډاکټرانه شو روانه همږه را روانو طالبانو خپل ګپ هم لګو نو چې ځان ته لړم
نو ته خو بجلی نه وه جنریټر یې نه وې هغه زمانه کې څه او لاټین لا به تیل چې موږ راوړل نو یو ورځ مزل و نو چا یو ورځ مزل تیلو دپاره کولی شو نو هلته طریقه دا وه چې دا نختر کې اصلي قسم چې کوم دی دیار چې ورته وایي لرګي ډېرو نو دا به داسې دوره یو ګز دغه به وه یا نیم ګز مورچا هغه به ټوکړې کړه نو د هغې نه به یو لرګی دوره جوړ کړ نو هغه یو لرګی به هغې ته به سر ته اور ورته کړ نو هغې کې خو خپل تیلي نو لرګی به ودرولی و او هغې به رڼا کوله اور به بلېده موږ به ورته کتاب کوته هغې ته به یې لیدکې وې هغې ته به یې شونټای وې نو پخوا زمانه کې بیټرای دا څیزونه خو نه وه نو دغه به لیدکې به یې واغېست او ځان ته به یې رڼا کوله روان به هلته چې به په غرونو کې خلک تلله نو پنځه شپږ به یې ځان سره دا لیدکي واغېستل یو به یې بل کړ لاس کې به یې نیولی و روان به هغه مشال و مړېده به نه تېل به پکې و نو چې یو به ختمېده نو بیا به یې ترېنه بل کړ او هغې به ډېر وخت کو ځکه یو لیدکي به مونږ له ورځ شپه کوله دوه شپې به یې وکړې نو هغه به بلېده نو په کار دا وه چې یو سړی راغی اور یې بل کړ دی ورته ویل چې مونږ ته لار وښیه او بیا یې لیدکي اغوستې وه رڼا یې اغوستې وه نو دی څه وکړل سترګې یې پټې کړې نو هغه اور بل کړ لیدکي واغوستل دی سترګې پټې کړې دي ناست دي هغه ترېنه لاړ رڼا هغه ځان سره وړه سکروټې پاتې شوې اور دی سترګې غوړولې اوس نه هغه سړی شته چې لار ورته وښیي نه رڼا شته او قدم دي نو سکروټې پرتې دي سوځي مکی والاو ته لار نه وه معلومه د هدایت الله پیغمبر راولېږه رڼا یې بله کړه د قرآن دی له پکارو چې رڼا یې ترې اغوستې وه او لار یې ترې معلومه کړې وه د رشد و هدایت نو دی سترګې پټې کړې نو پیغمبر ته الله مدینې ته بوته او دی دغسې په تیارۍ کې پاتې شو نه رڼا شته او نه د رڼا ښودونکی شته مثال یې داسې دی او کلام کې ادماج دی نو معنا ده مثلهم کمثل الذی استوقد نارا مثال د دې مکې والاو د نبي علیه السلام په شان د هغه سړي دی چې بلې کړ اور نارن دلته ادماج دی دلته عبارت پټ پروت دی چې وهنا رجال قاعدون او دغه ځای نور خلک ناستو د اور بل کړ فلما ذات ما حوله نو کلا چې رڼا کړه دی اور چاپېره د دې اور نه یعوذني رجل تراجي دی کلا چې رڼا کړه دی سړي چاپېره د ده نه ذهب الله بنورهم نو بوتله الله رڼا د دوی نه وترکهم فی ظلمات لا یبصرون پرېښودل دی له په تیارو کې نه لیدونکي رڼا ته نه بوتله او رڼا قرآن کریم دی منګه مخکې په دې سوره نساء 140 آیات ښودلی و چې قرآن ته الله نور ویلی دی رڼا یې ویلې ده سوره مائده 15 آیات هم ښودلی و چې الله ورته نور ویلی رڼا یې ورته ویلې ده سوره تغابن 8 آیات هم ښودلی و چې الله ورته رڼا ویلې ده سوره شورا 52 آیات هم ښودلی و وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ سورہ شورا 52 آیات وګورئ دو 52 آیات وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا लेकिन मंगा दे कुरान लगना नादी भी मन शाह मिने बादना लार का मंगा पदी चाद जमन खोशी जमन बंदी गानो ना न कुरान ते रणा हुए रणा ते न लाड़ा ज़ाब अल्लाह बिनूरी नु बोतला अल्लाह रणा दे दैना वतरकम वी ज़ुलमा गोरद दी नूरे इम्मा मक्यूए मसालुन का मसालुल्लाज़ इस्तौक़द नारा बलिकऊर नुदल दवई ज़ाबल्लाहु बिनूरिहिम दानोई ज़ाबल्लाहु बिनारिहिम द कुरान तशबीह अक्सर ज़ाइनु के दूर और दूबो सरवर कई ज़काऊर और बू के फायदाओं दा और नुकसानों दे उबो के फायदाओं दा खलक इसकी लांबी पे वसलुना पे उबकई और नुकसानों दे जिसे लाभशी नुकूरुना और मलकुना उड़ी दाना से पवूर के फायदाओं दा नुकसानों दे फायदा दा खलक पखले कई वो जमी के वता खलक तू दीगी लेकिन न्याय मनावा नूर तनास्तु यखनीवा रूना तो दे दल और तनास्तु ना या और बलता वही लाला अब हाँ एक बेबी खुदाई बखली नु उस बा और तनास्ता ही है हाँ खालक वाला तो दी जमी के और ता एक बेबी खुदाई बखली उस बा और तनास्ता ही हाँ पखले भी कई और कला कला वो नुकसान छी हदीस के राजी नबी अलैहि सलाम वही चू देखी गई नुडीवी मड़ी गई फ़इन्नल फ़ुएसा कता रुबमा जरतिल फ़तीला फ़ारकत अहलल बैत हदीस के राजी फ़इन्नल फ़ुएसा कता रुबमा जरतिल फ़तीला फ़यारिकु अहलल बैत जगह कला कला मगा मंग का आगा बाती रखागी नुकोर वाला सोजाइयो जो देखेंगे नूर मरका जगह से ना ब्रस्तन वाली तुलायू वाली कोर वाली जो लगी नु बिहार से सोजाइयो नुकसान दे कुरान फायदा उमदा नुकसान फायदा दा आगा चाला ची चाज दक चाऊए चाव को दो नुकसान दे आगा चाला चाचते इनकार को वो आलेहिम आमन दा कुरान बबदाई बांधे हो जाती दिल दिन तशबीद और रना सरवर का नूर की यौ स्वजवुल दी अंगार दे यौ रना दा नुज़ाब अल्लाह बिनूरिहिम बोतला अल्लाह रणा ददैना दफायदी शेतन लाड़ अंगार पादिश वतरगम वी ज़ुलुमातिल ला युबसिरून और प्रेखुदल दैलरा पतियारो गिनुली जुनकी हाथ लरा दैत्यार की पादिशु उस हाथ नवीनी यौ ख्वाबर ख्वागूरी रणा राला दैस्तर के पटिकड़े रणाते न लाड़ा और दैत्यारे के पादशु हमेशा पहाड़ दौर के कलच हाथ परस रागले और दखलाई किताब को दले दखलाई किताब वेले चाच तेरणा अगस्तेदा नवग फायदा मुंदेदा और चरणा इते नदा अगस्ती नवगते नतले दे ब्याह और बसी जड़ली दी चिकलागा मर दे न ब्याह दुश्मनान और बसे जड़ली दी चिजवान दे ताजु विश्ते पकानो चिजवान दे ताजु विश्ते पकानो नन में सलाफ को लवई द कबर कहानी चिजवान दे न बगाटो विश्ते
او چلان نو بیا ورپسې جړلي دي پنځپیر داسې نه و د شیخ القرآن په ژوند هغه وخت پکې وباسي کسان مخالف خو د شیخ القرآن چې وفات شو دې ټول کلي جړل سړو او ښځو جړل او ټول وی پنځپیر روان شو او پنځپیر لار ختم شو شیخ القرآن تینا لار خو چې الله بیا درس آباد که نن ټول په مینه خدمت کوي او په محبت خدمت کوي همیشه چې حق پرست راغلی هغې په ګټو ویشتی دی د هغه خلاف یې کړی دی خو چې تللی نو بیا ورپسې جړلي دي وترکهم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فهم لا یرجعون صم کاڼه دي دی د اورېدو د حق نه بکم ګونګیان دي دی د وینا د حق نه عمی ړاند دي دی د لیدو د حق نه فهم لا یرجعون نو دی نه راګرځي حق ته ړانده او کاڼه شو او حق یې وانهوسته شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه راغلی او دی ته چغې والې وې دی خلاف کړی و سید احمد شهید رحمت الله علیه د کوټې باباجي هغه ورته چغې والې وې جورای قاضي صاحب د سوات هغه ورته چغې والې وې د بدعاتو ردې کړی و دی کله منله خو چې کله تللي دي بیا ورپسې چغې والې دي بیا ورپسې ارمان کړی دی دویم مثال او کصیب من السماء او دا دویم مثال د منافق او د قرآن کریم مثال داسې دی تشبیه د مثال داسې دی لکه یو سړی په لار روان دی وریځې راغلې اگر ګوړ دی برېښنا ده تندرونه دي باران دی نو دې غوږونو کې ګوتې ورکړي هسې نه د تندر ګړز شي او د غوږونو پردې راله وشلوي پړکار دی نو که ده ته لاره نه ښکاري نو پړک شي ده ته لاره ښکاره شي شیخ القرآن الله دې په رحمتونه ولیږي هغه زمانه کې تر جهانګیري پورې به خلک په ټانګو کې ته بسونه نه وه ګاډي نه و او ما ته یاد دي زه وړوکی ومه زمونږ په دې روډ باندې به یو ګنټه پس یو لاره راتله یو لاره چې به تېره شوه یو ګنټه پس به بله لاره راتله دا روډ تنګ و مونږ هلکانو نو کله کله به مونږ تنور له بوچړې راوړې د دې سړک نه پله نه دا درب به چې واړو زمیندارو نو هغه به وچو مونږ به د بوچړې وې هغې به اور ښاغسته نو مونږ به راوړې نو چې سړک له به رالو نو په دې سړک به غوږ کېښود چې یاره ورېږه غرار راځي که نه ګاډی را روان دی که نه نو مونږ به ویل لکه غر غر کوي ګاډی را روان دی نو کې به ناستو ته چې لاره یې به راله تېرېده به مونږ به ورته کتله داسې زمانه وه لاره یې چاته وې او چې یو به بلې له لار ورکوله نو دوه ټیغه به یې په روډ وو دوه به کته وو د بلې به دوه په روډ وو دوه به کته وو روډ هم داسې وو شیخ القرآن الله دې وبخي سهار به وختي د بانک سره به یې مونځ وکړه چې بهر به ته او ځان ته به په منځ خپل بیکر څه ایښي زما مور به وختي چای پخه کړه هغه به یې وڅښله یو نیم بوخته ګای به یې خوړه او روان به شو ما به ورته وایي زه در سره ځم کله کله به یې بوتلم کله به یې نه بوتلمه ما به ورپسې منډې والې یو ورځ یې ځان سره بوتلمه او دا پوله او دا روډ نه و د خوند نه مونږ پورې شو او لاره چې به هغه مخکې لارې لراله نو هارن به یې وکړه نو خلکو به ځان لارې ته رسو نو چې هارن یې وکړه شیخ القرآن لونګۍ والې وه د اشنا او بې کې لاس کې و ما ته یې ویله وې را منډه کړه شه به لاره یې رانه تېره نه شي بیا به یو ګنټه انتظار کوو
نو ما منډه واله وړوکی وم ستړی شوم شیخ القرآن د دې مټ نه ونیولم داسې په یو لاس یې بیګ نیولی په یو زه اوچت یې نیولی وم منډه یې واله او د شمله هغې به داسې خوځېده به کیفیت اوس هم زما یاد دی چې موږ ورسېدو نو دې کې لاره راله موږ ورته وختو هغه زمانه کې ګاډي چته و د هغې نه مخکې ټانګې وې نو خلکو به مولیانو پیرانو اتفاق وکړ او خلک یې منع کړل چې دی به په ټانګه کې نه کېنوي او که چا کېنو نو 50 روپۍ جرمانه ده شیخ القرآن یوه ورځ ټانګې ته وختم ټانګې والا چې وکتل ما ته وي چې خفه کېږه مه ته کوز شه ما ولې وی ما څنګه 50 روپۍ نشي جرمانه ورکړه زه کوز شوم یو هندو ولاړ هغه ته وی تر ځې سیټه هغه وی آو وی ما ورته وی چې روپۍ درکوم وی چې نه دی شم بوتلی وی هغه هندو ورته وی چې په څو باره مې بیایې وی 4 انې نو هندوی په 4 انې په ټانګه کې بوته زه په روپۍ نه بوتلم په هندو رحمو خو په د قرآن او سنت په دایي رحم نه و دا داسې اسانه نه وه دا مسله تا ته په اسانه میلاو شوه نو شیخ القرآن باندې ټانګې بند وې نو یې زه به درازې نه تلم ځکه توډیري کې زمونږ د وړو ماشینو د لرګو نو شیخ القرآن به کله کله حساب کتاب لاته او ما څخه اوس هم هغه رجسټر شته چې کومو کې شیخ القرآن د حساب کتاب لیکلی ما په خپلې تاخانه کې دیره کې په شوکیس کې هغه ایښي دي د هغه زمانې هغه رجسټر دی نو شیخ القرآن وی زه به د ورځې نه تلمه ځکه ما به وي دی به مې ویني نو خوشحاله به شي وګوره هغه اوس پیدل روان دی که نه دشمن ډېر نه خوشحال و نو یې ماسخوتن به ما مونځ وکړ زه به اوده شم نو چې کلاره شومه به شوه شپه به پخه شوه زه به راپاڅېدم لاټین به مې واخیست او ډانګوری لخته زه به روان شم نو ته توډیري ته به پیدل ته نو چې به ورسېدم سهار به بانګونه نه ویلي او شیخ به تیز ته په لاره پرو به نه ته نو بانګونه به نه ویلي چې مونځ به ما وکړه نور به وکړو نو بیا به اوده شم خلکو چې به ولیدم بله شپه ورځ به مې هلته تېره کړه بله شپه به بیا را روان شم نو خلکو به وي د ده شاګردان دي پیریان او هغوی بیا یې راولي ځکه دی چا ونه لید چې دی څه وخت ځي څه وخت راځي پکې نه وي زه به د شپې تلمه یو شپه وې راتلمه مانکاله نه مخکې دا ټوله علاقه خشکه وه توډیری بیا مانکای وه او بیا انبار و بیا شاه منصور و منځ کې کورونه نه وو وی ګیدړان راپسې شو نو ما به لښته خوځوله او را روان ومه مانکاله چې راورسېدم سپوږه پارکه جو ګیدړانو تښتېدل دې ځایله چې راورسېدم تیز بارانو او طوفانو خو یې ما چې سړک مه پرېږده نو که کلي درته پته ولګي د خګینې د ثوابای چوک ته به ورسې نو پوه به شي وی چې زه د کلي خواله راورسېدم یو پړک شه اسمان کې او چې ما وکتل د هغه ځای نه ما خپله حجره ولیده نو زه پوه شوم چې د پنجپیر لار ده نو زه پرې راتاو شوم چې کور ته رالم نو خولې هم مې را باندې باران هم را باندې شوی او کپړې هم لوندې شوې نو تبې ونیولم داسې وخت و نو پړک سره رڼا وشي دغسې دا منافق دی خلاف دی د خدای د بندګانو نو چې کله ته قرآن وایې نو څنګه چې باران کې تیاري نو په دې کې هم تیاري په ده باندې نو تیاري د دغه شکونه د دغه شبهات هغه ښکاره کوي چې ته قرآن وایې د دغه شکوک او شبهات هغه به ښکاره کېږي لکه سوره توبه 45 آیات وګورئ سوره توبه آیت نمبر 45 45
انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم شک دی زلونا فهم فی ريبهم يترددون دی په شک دی کی لالا شک انکی وارتابت قلوبهم شک دی زلونا او دی په دې شک کی لالا شک انکی نور تیاری تور پریوزی نو ظلمات تیاری راغدون گڑگڑو سنگ آسمان کی گلازاری ملائکو کوڑا راغستی وریازی وی او شڑی بلبلا او گڑاری دغزی چی کلا قرآن ویلے چی نو پد باندی ڈزی پد گلازاری دیو یارا ننی خوزک پریون خوزک ننی خوزک برابر کرن ننی خوزک فلانی استاد دیو ننی فلانی تا دیو اشاره اکڑی را دو وبرقنا برخنا سنج باران کے پڑکلو کی دارنگی چھ قرآن وائنو پڑکلو کی منافق در تخیارہ کئی اور سنج باران کے تندری نو کلا پا منافق تندر را پریوزی نو دے وارخطائی پا دو تندرونوی طالبانوی میزائل پہ ورا گئے وبرقنا برخنا او د سره غمی غوکی گوتی ورکڑی دا غی مثال پیش کر او کا صحیب من سما او پا گنو مانو باندے رازی او لتخیر رازی نظرتا او لتخیرم صحیح کی گی ستا اختیار دے کہ دا مخی مثال واللہ آئے او کدا رستو واللہ آئے دوارا پی صحیح کی گی او للعباحت رازی چه دوارا جائز دی کدا مخ کی مثال و لوائے کدا رستو آئے دوارا پی صحیح کی پا کافر و پا منافقانو او رازی دا پارا دا تنویع و دا تقسیم نو سمطلب مخ کی مثال دا کافر و دا پارا او دا دویم مثال دا منافقانو دا پارا او رازی لشکو نو سمطلب در مخاطب شک دے چه دا مخ کی مثال منافقانو لوام که دارستو ور لوام دوارا پی سادی کی او رازی پا مانا دا وو او پا مانا دا وو لگا شارو دا ربو کی رازی ابو الاسود دولی ویلیو ابو الاسود دولی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگردو او داغن علم نحو ازدا کرے وا دا علم نحوی موجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دا دیو جی شیعہ دا نحوی سارا دیر مینا کئی علم نحوی سارا زگائی دا پتا دا او پا علم نحو کی دیر مثالون اکثر دا شیعو دی لگو رکبا علی و حربا معاویہ داغا حضرت علی و معاویہ تا اشارہ کی حضرت علی پاس سور شاہ معاویہ و تخت مثال کی پیش کی بل سا پیش کا کہا بل نم پیش کا پہاشیہ باندی دنامی پا کتابونو کے چیئو ٹکی تشریح لکی حاشیہ لکی نو چیاغا ختم شی نو لاندیو لکی 12 زرو کتابون کیو 12 لکے لئی دا 12 اولی لکے لئی دا اصلاح شریعت اشارہ کی 12 امامان چه 12 امامان دی اغا خپوئی گی نو دا لان دی 12 اولی کی لکه منگا ٹکیو کو نکتاو کو چه خبر اخلاص شنو بلا شروع کو اغیو تا 12 اولی کی دغه سے دا اغی دیر مثالونا لولا علی لحلق عمر نو حالانکہ اگو لولا معاذ لحلق عمر دیکھ لولا علی لحلق عمر جوڑ گو دناوی سرداغی مین را اب پناہو پوئی گیو ما ذکا دا حضرت علی دا آغی موجود آغی شاگرد و بلاسد دولی
داغ شاگردو خلیل داغ شاگردو سیبوے بیا کتاب لکھو کتاب سیبوے داغ شاگردو بیا خلیل دا خلیل نعمت پنوم باندی دولس علماء تیر شوی دے وی دو ندی دولس دی دولس علماء تیر شوی دی نو اول کتاب پناہ ہوگی کتاب سیبوے ولی کلے شو اوغا بیان والو لے شو آغا بلاسو دی دولی تچاوی ویتا دا حضرت علی سر دا دیر مین اولی که سلویخ کالا دا غد مرگ تیر شو استایی ارنشو آغوی احب محمدن حبن شدیدا وعباسا وحمزة او علیا زاد محمد علیہ السلام سر مین کوم مین سختا وعباسا وحمزة او علیا دعوت عباس و حمزہ سر منکم او علیا یعنی و علیا او دعوت علی سر منکم او پمانا دواو و عباس و حمزة او علیا یقول الارزلون بنو قشیرین طوال الدهر ما تنسی علیا زلیل بنو قشیر ما تاوئی سلویخ کالا تیر شو دورا زمانہ اوستا علی ارنشو بنو من نبی و اقربو احب الناس کلهم الیا اغد پیغمبر پاک دا ترزیو اور دیر محبوب پیغمبر تا احب الناس کلهم الیا طول خلق نماتا دیر محبوب دے فَإِيَّاكُ حُبُّهُمْ رُشْدًا نُصِبُوا وَلَسْتُ بِالْمُخْتِئِنْ إِنْ كَانَ غَيًّا فَإِيَّاكُ حُبُّهُمْ رُشْدًا نُصِبُوا کدا غی مینا اصلاحی زوطر سیدلے ما فَإِيَّاكُ حُبُّهُمْ رُشْدًا نُصِبُوا وَلَسْتُ بِالْمُخْتِئِنْ إِنْ كَانَ غَيًّا او پمانا دواو دیا شاو دا برسدو لکی چه زه حضرت علی سنگا یر کم زمان با سنگا یر شی آگو ما تا دیر محبوبو پختانه وی زمان دا زمان پا تخته لکا هیر با من شکم خاوری شیردونا چطا یریگی صاحب کی کما ابقا سبیل مکانو وما زال جارن للحجون محسبو زبطا بسی جارن ترسو چه اگر سبیل غر پخبل زائبانی ولاری سبیل غر دے او اگر حجون اگر پخبل زائبانی گاڑے روانی او کا صحیب من سمائی یا مثال قرآن او دبارا او دم منافقانو بشاند باران دے بارانا صحیب باران تاوئی باران دا سویب زکوئی دی که میلان دا زمکی تا باران دا برنا پکتا زمکی تا رازی سوبی تا سوبی هم زکوئی معشوم تا سوبی وئی زکا دے ہر سے تلاسا چی ہر سے تا میلان گئی او کا سویب میں سمایا مثال دی منافقانو دا قرآن پشاند باران دا برنا فی ظلماتن چاہی کی ویتیاری ورادنو گرگوڑو و برخنو بریخنا یجلونا صابعون فی آذانیم دیدائی گوتی پکور گنو کی بندونا دا گوتو گوتی یعنی بندونا دا گوتو منا سوائی کی دا وجہ تندرنا حضر الموت دا وجہ دا برگنا واللہ محیطن بالکافرین اللہ را گیر ان کے دے کافران اللہ خلاص دین شے یکاد البرگو یختفو ابسارہم نیز دے دے پڑاک چو تختی نظر دسترگو دائی کلما ذالو مشوفی ہم منافق اعتقادیوں کا عملی ہر گلا چرناشی دیتا نصیب دیکھے وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا کلا چه تیارشی پا دیوان نو ادریگی سمطلبو چه کلا رنا چینو زی پا دیکی
او کلا چې تیار شي نو درېږي. څه مطلب؟ دین کې د دنیا فائدہ نو ډېر په منډه باندې روان دی، او چې د دنیا فائدہ نه یو بیا قدم هم نه علي چې دنیا فائدہ یې پکې دی. بزر وی دین دی دین دی او د ډېر لوی دغه یو، او چې کله د دنیا فائدې نی بیا تاسو هم نه کوي. سورہ نور یو کم پر دوستم آیات وګورئ. سورہ نور آیت نمبر 49. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سورہ نور آیت نمبر 49 یو کم پر دوستم اتلسم سپارہ. اتلسم سپارہ سورہ نور آیت نمبر 48 نہ شروع کوم. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ. کلا چراو بلشی قرآن و سنت تا چه فیصله وکړي دوی ترمنځ کې. اذا فریق منهم معرضون. ناسا پایو ڈلا دوئی نے اعراض کئیو. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. او کوي دوی له فائدہ دنیا. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ کوي دوی له فائدہ دنیا. يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ راځي دي ته پمنډا. کله دنیا فائدہ نو ډېر پمنډا باندې را رواني، او که د دنیا فائدې نی نو دین یاد نه یو چې د الیکشن ورځ راشي قرآن یاد شي. نو هلته وایي قرآن له ووټ ورکوي، قرآن له ووټ ورکوي، دین له ووټ ورکوي. او چې الیکشن نی قرآن او دین بیا یاد نه یو. یکاد البرق یخطف ابصارهم. نږدې دی پړک برېښنا چې وځښتوي نظر د سترګو د دوی. اجے کلما اضاء لهم مشوا فيه. کلا چرناشی دیتا نصیب دیکی. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. او کلا چه تیارشی پا دی باندی نو دریگی چه تیارشی یعنی دنیا فائدے نیو بیانزی چه پوشی چه پا جنازہ کس خات شتے نو ډېر په منډه رواني. او هر یو بیا چا پټکې یو شانوالی چا پټکې بل شانوالی. هر یو دا لوی لوی چپنې چولې دا دورای چې ښکارېږي دا لوی چپن ستا ده، او دا د لوی چې ښکارېږي دا لوی سوټه ستا ده. دا لوی لوی چپنې بیا چولي را روان به چې مالدار مړي، او چې عاجز مړي نو دی با پا سترگو ام نوینی، دی بیا خوالا ام نرازی، دی با نا پا جنازہ کی وینی انوی پدا کی دی بیا نیو. دا دا منافق صفت دی چه دنیا فائدهی پا دین کی نو دیر مڑانے دی. بیا دی روکن ام دیو، دی مرگر ام دیو، دی خدمتگار ام دیو. او چه دنیا فائده نی نو قسم خوالی چه بیا با زین ام نپاسی. هذا کار بنگئی. سورہ حدید لسم آیاتو گو رئی. یوم تر المومنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم بأیمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. منافقان با مومنان توی ادری گئی منتکنا چوالو ستاسو درنانا تاثر رنانا چه منگت لگوالو قیل ارجیو وراکم فالتمسو نورا ورطبو ویلشی زی دنیا تلار شئی واپس لار شئی اولٹو ایزان لرنا لرا تابا حج خدمت کرو دو دین خدمت بده کرو کنا
فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم آواز وو کی دی منافق دا مومنان تا منگویس تاسو مرگری نو قالوا بلا دلو من تبخوا تکیده ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور تاسو بېمانی کړو ځانو من سره نږدې کو او زمون سره کلاګه مرګرتیا نه وکړي زینن ځان رڼا ولټوي کما کلمہ اضاء لهم مشوفیه کلا چرنا شي ته مصیبت دی کې وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا کله چې تیار شي په دای باندې نو درېږي ولو شاء الله لذهب بسمعهم که خو دا الله بوتله و دینا طاقت دا ورېدو دایو وابصارهم او طاقت دې دود دایو وړاندې کړي او کار کړي به ان الله على كل شيء قدير یقینا الله دې پار سباند قدرت والا شل آیاتونو کې اول باب ختم شو او بدی کې بیان د فرق و ثلاثو اول تعریف د قرآن بیا پینزو آیاتونو کې بیان د منمون علیهم دا غي صفات او حکم دنیاوی حکم اخروی بیا دو آیاتونو کې بیان د مغضوب علیهم دا غي صفات او دا غي حکم دنیاوی او حکم اخروی او بیا دیار آیاتونو کې بیان د ظالمینو دا غي اوصاف دا غي احکام او دو مثالونه ذکر کړل اذانو کوي چې مسکو ټیم مسکو ښه Assalamualaikum. Yeah.